د مسافرو په حواله د سره یو میسج ریکارډ کول غواړم. د کراچۍ د ایمبیسي په حواله باندې ملګري بار بار پوښتنه کوي، د اسلام آباد د ایمبیسي په حواله باندې بار بار پوښتنه کوي. بیا د کوم ورګه د کپیل نه چې په کار وي د هغې په حواله ملګري پوښتنه کوي. نو غواړم چې دغه میسج ستاسو سره ریکارډ کړم، ځکه چې ډېر ملګرو ته په میسج باندې زه نشم رسېدی. نو غوښتم چې یاره دلته ستاسو سره دغه خبر ریکارډ کړم او تاسو په دې خبر باندې پوه شئ. د کراچۍ د ایمبیسي په حواله باندې لومړنۍ خبره دا ده چې د کراچۍ ایمبیسي نه په زړو ویزو کار کوي نه په نوو ویزو کار کوي. لہذا چې د دې خبرې تاسو ته پته وي د کراچۍ په ایمبیسي چې د چا ویزه لګېدلي په پاسپورټ یا هسې پرته وي، نو کراچۍ ایمبیسي د نننۍ ورځې پورې کار نه کوي. دویمه خبره د اسلام آباد د ایمبیسي خبره ده. نو د اسلام آباد د ایمبیسي په حواله به زه تاسو ته دومره ووایم، د چا چې ویزې په پاسپورټونو باندې لګېدلي دي دغه ملګري دي د کپیلانو نه لیټرې راوغواړي. خو کوم ملګرو چې مخکې لیټرې راغوښتې دي په هغې کې یو پرابلم، یو مسله، یو کمی دا دی چې دغه خلکو غرفه تجاري خو کړې ده خو د کپیل مهر او دستخط پې نشته. نو لہذا کم ملګري چې د سعودي عرب نه لیټر راغواړي نو د غرفه تجارۍ سره سره که د موسسې یا د شریکې په نوم ویزې هله که پردي نو بیا غرفه تجارۍ ته ضرورت نشته. نو دغه ملګرو ته خواست دی چې په دغه لیټر ورسره د کپیل مهر ضروري دی چې د کپیل مهر او دستخط پې وي. لہذا کومې نوې ویزې چې د اسلام آباد په ایمبیسي باندې دي نو هغه نوې ویزو باندې لا کار نه دی شروع شوی. بل طرف ته زموږ نه ملګري بار بار پوښتنه کوي د چا اقامې او خروجونه ختم دي. نو د اقامې او د خروجونو په حواله زه تاسو ته دومره وایم چې د کپیل نه علاوه د دې بل هیڅ حل نشته. لہذا تاسو مهرباني وکړئ د چا اقامه ختمه یا د چا خروج ختمي نو هغه دې د کپیل سره رابطه وکړي او دغه به ولې هلته ډېر په اسانه نوي کېږي یا به نوي کړي، دلته دې راولېږي، دلته دې بیا دوی ځان له ټیکټ اخلي او بیا دې ځي. بل ملګري پوښتنه کوي چې موږ به دا نوې ویزې د چا لګېدلې وي نو دوی به میډیکل یا پروټیکټر وغیره کوي که نه به کوي. نو میډیکل خو به ضروري کوي او په پروټیکټر باندې خبر روانه ده. انشاءالله کېدای شي دغه پروټیکټر دوباره تاسو ونه کوي. بل ملګري تپوس کوي چې د حروفو په حواله باندې. نو د حروفو په حواله دا خبره ده کم ملګری چې حروفو باندې راغلی دلته حروف ورپسې نو هغه 15 کاله نشي تللی، هغه دې د تلو کوشش نه کوي. اوس چې د چا اقامې ختمې دي لہذا دغه اقامو والا که اوس په دې نوي نظام کې پاکستان ته راشي نو دغه خلک واپس تلی شي. د حج په حواله د چا نه چې بسامات شوي دي دغه ملګرو ته زما درخواست دی چې تاسو دغلته کې خپل دغه بسامات کوزیږي په هره طریقه باندې تاسو د مراقب سره وغیره وغیره خبرې وکړئ. نو چې چا دغه بسامات کوز کړي نه نو دغه خلک هم واپس نشي تلی. لہذا دغه خبرې وې چې ما ستاسو سره وکړې. بعضې ملګري بار بار پوښتنه کوي، میسیجونه کوي. زما دغه کوشش و چې یاره زه تاسو ټولو ته د خبر در ورسوم او تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. د دې نه علاوه که د یو ملګري بیا هم داسې څه خبره وي چې هغه په دې باندې نه وي پوه شوی نو لہذا د بل ویډیو پورې زما سره اوسئ. انشاءالله نوي کوم اپډیټ راځي هغه به زه تاسو له درکوم. او د دې سره سره زما د واتساپ نمبر ستاسو سره شته، که تاسو زما سره په واتساپ باندې رابطه کوئ نو انشاءالله امید لرم چې زه کوشش وکړم او تاسو له جواب درکړم. د الله په امان.